دې وخت کې د پاکستان په وخت د ورځې 3 بجې دي او که دې وخت کې موږ وګورو چې د افغانستان او د پاکستان د ځواکونو ترمنځ کوم اخ و ډب روان دی نو هغه په باقاعده جنګ کې بدل شوی دی او د پاکستان هوایي ځواکونه د افغانستان بېلابېلې سیمې بمباري کوي. ارزګان هم بمباري کړ، ننګرهار هم بمباري کړ، پکتیکا هم بمباري کړه، پکتیا هم بمباري کړه، نیمروز هم بمباري کړه او په کوم ځای کې چې افغان طالبان یا د هغوی مشران ورته میلاویږي او په کوم ځای کې چې د هغوی فوجي مرکزونه دي، د هغوی فوجي تنصیبات دي یا چې کوم ځای کې د هغوی د وسلې ډیپوان دي، هغه تقریبا بیګا داسې ټول تباه شوي دي او د نور تباهي روانه ده. څونه د هغوی کور هیډ کوارټر چې کوم دي، بټالین هیډ کوارټر چې کوم دي یا ای پی سیز چې د هغوی کوم دي یا چې د هغوی نور کوم شیزونه دي نو هغوی ټول د تباهۍ په لور باندې روان دي. دغه شان تقریبا 14 سرحدي چوکۍ ته د پاکستان ځواکونو نورو نیولي دي او دې وخت کې د پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه بالکل په دې موډ کې نه دی چې یاره هغه دې ایله وکړي، بیخي په ایله نه کوي. د هغې نه علاوه په دې کې به څنګه د پاکستان فوج ایله وکړي چې تا اوس سوچ وکړئ چې په پاکستان کې دننه د افغان مهاجرینو چې کوم کیمپونه دي یا په کوم ځای کې چې افغان مهاجرین دیره دي هغوی د هغه ځای نه ډرون الوزولي دي او هغه په نوخار کې، په ابټ آباد کې او په صوابۍ کې هغه زموږ امنیتي ځواکونو راغورځولي دي او هغې هېڅ تاوان هم نه دی کړی او دا کامکازي ډرون او دا کامکازي ډرونز چې کوم دي نو دا هندوستان د اسرائیل نه اخیستي دي. لہذا که دا طالبانو له په لاس باندې ورغلي نو دا به د اسرائیل نه هندوستان ته راغلي او د هندوستان نه به بیا د دوی لاس ته ورغلي. خو دغه وړه د پاکستان ځواکونو راغورځولي دي ځکه چې د پاکستان ټکنالوژي هم څه دونه کمزورې نه ده. لہذا ښه په درس کې جنګ روان دی او زه تاسو له دا خبر درکوم چې بیګا د شپې به د پاکستان ځواکونه کیدای شي چې ډېر زیات سټرایکونه وکړي او په دې کې به ډېر اهم کسان پاکستان په نښه کوي. اوس هم د پاکستان ځواکونو د افغان طالبانو ډېر اهم کمانډران او اهم ځایونه په نښه کړي دي او بیګانه شپه ډېره اهمه ده ځکه چې پاکستان دا کوشش کوي چې دا شی د همیشه لپاره ختم کړي ځکه که دا په دې ځای باندې پرېږدي نو دې سره ترهګري نور هم زیاتېږي. اوس یې پاکستان منطقي انجام ته رسول غواړي او خصوصا چې دې ځای کې اوس د افغان کډوالو یا چې کوم غیر قانوني افغان مهاجر دلته په پاکستان کې دیره دي اوس خو ټول افغانان په پاکستان کې غیر قانوني دي د هغوی پر ضد باندې اوس یو نوې ډرایو شروع شوه او یو نوې کمپین شروع شو او د سبا نه به تاسو ته پته ولګی چې یاره دغه خلک به په پاکستان کې اوس نه په بازار کې پاتې کیږي نه به په کورونو کې پاتې کیږي او نه به چېرته په کیمپونو کې پاتې کیږي. د هغې نه علاوه نن د پاکستان په زرګونو خلک په مختلفو ښارونو کې راووتل، د پاکستان فوج سره د یکجهتۍ اظهار وکړ او د پاکستان فوج له دا پیغام ورکړ چې د پاکستان کروڑونه خلک چې کوم دي هغه د پاکستان فوج سره کلک ولاړ دي. لہذا نن شپه ډېره اهمه ده او نن شپه به د پاکستان هوایي ځواک او د پاکستان ځواکونه د افغان طالبانو مسله خامخا یو وړخته کړي ځکه چې فیلډ مارشل سید عاصم منیر دا فیصله کړې ده چې دا مسله موږ د همیشه دپاره یو وړخته کوو.